عمر رضی الله تعالی عنہ په جړا شو خپل زوی ته وی عبدالله د ایمان مې پس په دنیا کې دا یو ارمان چې زه د نبی اسلام په خوا کې دفن شمه یو مې ایمان ارمان هغه راته الله نصیب کړی دی خو د ایمان نه چې وروسته زما یو ارمان هغه دا چې زه د نبی علیه السلام په خوا کې دفن شوم الله هغه ارمان زما پوره کړو دا عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله شهید کېدو د شهادت واقع ډېره دردناکه ده د سهار مانځله راغی اصل کې یو غلام و د مغیره بن شعبه رضی الله تعالی عنہ یو غلام و نو د عمر رضی الله تعالی عنہ په بازار کې تو دی غلام ورته وویل ای عمره زما د مولا ته ووایي چې په ما دا مزدوري لږه کمه کېږي د به زما نه مزدوري ډېره غواړي عمر رضی الله تعالی عنہ ته وفرمایل وی څومره مزدوري درنه غواړي وی 4 درهمه یا 4 دیناره خو 4 روپۍ رانه د ورځې غواړي عمر رضی الله تعالی عنہ ته د پیسې تپوس وکړه ته څه کار کوې او ته خپل کار خو عمر رضی الله تعالی عنہ ته دومره قدرې ووي وی دا خو ډېره نه ده 4 روپۍ خو ډېرې نه دي ورځې کې ستا نه هغه غواړي ستا د کار کې خو ډېرې پیسې پیدا کېږي دا خو ډېره نه ده صرف دا خبره ورته وکړه خو د عمر زما په زړه کې دا و چې زه د ماته سپارش کوم زه به مغیره ته ووایم چې په ده باندې دا مزدوري لږه کمه کېده خو ده ته دا خبره صرف وکړه دا خو ډېره نه ده لاړ دي دا مجوسي غلام و ده په زړه کې ویل خیر دی ستا به هم زه فکر وکړم دا خبره پرې بده ولګېده د عمر زما د رضا ستا به هم فکر وکړم خنجر یې واغست خنجر په دواړه طرفه باندې تېرو په دواړه طرفه او هغه خنجر به یې روزانه په اور کې ګرمو او بیا به یې د زهرو په اوبو کې کېښودو ډنګر چې دا لور ګرم کړي که نه نو بیا وله په اوبو کې هغه دغه داسې ورکوي نو ده دا لور دا خنجر به یې ګرمو د زهرو په اوبو کې به یې بیا داسې وچاو دې دپاره وي که د زخم نه مړ نه شي خو چې د زهرو د وجې نه خو بیا مړ شي که نه خنجر یې پسې تیار کړو عمر رضی الله تعالی عنه پسې د سهار ټیم و 27 ذی الحجه وه 28مه ذی الحجه وه د لوی اختر دا میاشت ختمه شو بله ورځ 28مه ذی الحجه وه عمر رضی الله تعالی عنه د سهار مانځه ته مخکې شو چې مخکې شو دا مجوسي غلام و د ځان د کمبل تاو کړی او پټ راغلی او مخکې سب ته یې ځان ورسو عمر رضی الله تعالی عنه په خنجر و چې عمر رضی الله په خنجر و د نیت تړلی و د مانځه نه غلی رامخکې شو راشاته شو بل صحابي خپلې مسلې ته مخې کړو دا طریقه هم ده چې د امام موږ وایو په امام پسې مشران پوه خلک ودرېږي دا دې وجې نه نور څه نه خو که امام په مخې ته په مانځه کې څه مسله راشي پوزه یې راماته شي یا نور څه مسله راشي نو دی به د مسلې نه شاته شي او ځان پسې به بل کس مخې ته کړي مسلې ته او مونځ به هغه پوره کوي دا طریقه ده عمر رضی الله تعالی عنه غلی د مسلې نه راشاته شو بل صحابي مخې ته کړو مسلې ته خپلې ته نور څه یې ونه وي چغې مغې یې ونه والې صحابه په غلام ورمنډه کړه غلام سره خنجر په دې تلو تلو کې 14 صحابه په خنجر ووالو 14 صحابه نور هم شهیدان کړو بل یو هوښیار صحابي و هغه سره غټ کوټ هغه پې زر هغه ورتاو کړو چې بله طریقه خو د ګرفتارولو نشته خنجر چلی غټ کوټ هغه پې زر ورتاو کړو راپاړې پکې کړو خو ده کوشش وکړو دی غلام چې ځان په خنجر ووي نو صحابو له زر لاسونه ونیول ځان یې وجې بیا هغه له لاسونه ونیول ځکه چې تپوس دې وشي چې ته ولې راغلی یې ګرفتار یې کړو تیاره و سهار ټیم و شاته صفونه ډېر لرې پورې تلي و صحابه دومره پوه نه شو شاتني صفونه والا پوه نه شو ځکه شاته صحابه وایي موږ دومره سره پوه شو چې اول اواز د عمر رضی الله تعالی عنه فقیرت که وروسته د بل صحابي اواز شروع شو دومره پوه شو او دومره هم پوه شو چې مخې ته څه لږه شور غونته وشو خو نور پوه نه شو ځکه صحابه و داسې مانځه ټیم و دومره ورانې هغوی نه جوړو د مونځ خو به هغوی ډېر خیال ساتو که نه دا غلام یې ګرفتار کو جیل ته یې ورتاو کو عمر رضی الله تعالی عنه کور ته وړو چې کور ته وړو عمر رضی الله تعالی عنه بېهوشي راله بېهوشه شو صحابه وله پی ورکړه په خوله کې چې ورته پی ور واچول معده یې سوری شوې وه په خېټه کې بار ته روبیدل پی بار ته روبیدل عمر رضی الله تعالی عنه فروت ته طبیب یې راوسته ورله ډاکټر یې وله راوست د عمر رضی الله تعالی عنه لږې سترګې وغړېدې د بېهوشۍ نه چې سترګې وغړېدې خو زمونږ په شان سړی ونې چې هله ماله ډاکټر راولئ زه مړ شومه نه نه دا چغې وړې نه وي ړومبی تپوس د عمر رضی الله تعالی عنه دا وی د مونځ څه وشو د مانځه څه وشو زه خو په مانځه ووالم که نه نو د مانځه څه وشو مونځ په نیمه کې پاتې شو که سر ته ورسېدو صحابو ته ویې نه امیر المؤمنین مونځ پوره شو سر ته ورسېدو وی ښه وی ما له اوبه راوړئ ما له اوبه راکئ نو صحابه وویله په جام کې اوبه راوړي کېدای شي تږی یي ځکه چې حالت د ځنکدن دی سړی تږی کېږي اوبه یې وله راوړي دی به څکي وی نه ما له په کوزه کې اوبه راکئ ډېرې راکئ چې په کوزه کې وله اوبه راوړي عمر رضی الله تعالی عنه ما پاسه وی زه اودس کومه زه اودس کومه زوی ورته خواته ولاړ دی عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه زوی ورته وی بابا
په دې ټایم کې خو تا ته د تیمم اجازت شته نو تیمم ووهه که نه ستا اودس په کیدو تکلیف کوي عمر رضی الله عنه ته وایي وی عبدالله ما ته شریعت مه ښیه ستا نه په دې مسله زه ډېر ښه پوهیم زه د نبي علیه السلام سره ستا نه ډېر پاتې شوی یم ته مې زوی زه دې پلار یم ما ته دا مسله معلومه ده ما ته مسله مه ښیه خو راکړه اوبه زه اودس کولی شم اودس یې وکړو وی ما ته تکیه کېدی او مخ مې قبلې ته کوي زه مونځ کوم زما نه د سهار مونځ نیمه کې پاتې شوی دی د مونځ اهمیت وپېژنئ ګورئ ښه دا نه چې په سر مې دړي زه نن مونځ نشم کولی د مونځ اهمیت وپېژنئ وی ما ته تکیه کېده وایي زه مونځ کومه عبدالله بن عمر رضی الله تعالی ته بیا فرمایي وی بابا په اشاره مونځ وکړه په دې حالت کې خو په اشاره باندې مونځ جایز دی عمر هغه ته بیا فرمایي وی ما ته مسله مه ښیه په دې مسله باندې نبي علیه الصلاة والسلام روزي مبارکې ته لاس ونیو وی ما د دې صاحب سره ستا نه ډېر وخت تېر کړی دی زه په دې مسله ستا نه ډېر ښه پوهیم ما ته تکیه کېده وایي زه مونځ کومه عمر رضی الله تعالی عنه مونځ وکړو چې مونځ وکړو صحابه وله تسلي ورکوله هېڅ پروا نشته ته به جوړ شي عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي که تاسو ما له دې وجې نه تسلي راکوئ چې ته به د دې ګزار نه سم شي زه سمېدو واله نه یم زه شهید کېږم زه مرم ما ته پته ده خو دا تپوس رانه کوم چې زه والی چا یم چا ووالم دا راته ووایئ صحابه ورته وی فیروز غلام والی د مغیره ابن شعبه کم مجوسی غلام کافر غلام چې د فیروز نوم دی ابو لؤلؤ باندې مشهور دی هغه غلام والی نو عمر رضی الله تعالی وی الحمدلله الحمدلله الله ستا لاک لاک شکر دی چې د مسلمان د لاسه نه یم لګېدلی دا خبره وکړه وی الحمدلله شکر دی چې د هغه انسان د لاسه نه یم لګېدلی څوک چې قبلې ته مخ کوي ځکه چې څوک مونځ کوي د هغه ډېر لوی اهمیت دی نو عمر رضی الله عنه فرمایي شکر دی چې هغې سړي نه یم والی چې څوک څه ته مخ کوي قبلې ته مخ کوي ځکه چې قبلې ته مخ کوي او مونځ کوي او زه یې والی یم نو زما د وجې نه به جهنم ته ځي بیا سره د مونځ بیا جهنم ته ځي نو شکر دا دی چې کافر دی مسلمان نه دی صحابه ورته وی عمر فانسي کو عمر رضی الله عنه څنګه یې فانسي کوئ زه ژوندی یم زه خو څه مړ نه یم چې تاسو هغه فانسي کوئ قصاص ترې نه اخلئ او که یې مړ شوم نو هغه اختیار مې بیا وارثانو ته دی چې معاف کوي کو قصاص اخلي په فلحال خو زه ژوندی یم تاسو د هغه څنګه وجنئ هله په جیل کې دی وي عمر رضی الله تعالی عنه په ځان باندې پوه شو چې زه نه پاتې کېږم بهرحال خبره را لنډوم چې په ځان پوه شو چې زه مرم نه پاتې کېږم نو خپل زوی یې راوغوښتو عبدالله وی عبدالله لاړ شه او زموږ مور عایشه بیبي ته وایه چې د عمر د زړه د ارمان دی چې د خپلو دوستانو سره په خوا کې وده شي او د هغوی سره په ګاونډ کې څملي عایشې ته وایي ستا اجازت شته ځکه نبي علیه الصلاة والسلام او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دا د عایشې په کوټه کې دفن دي که نه دا د هغې په کور کې دفن و وی لاړ شه عایشې ته وایه چې د عمر د زړه ارمان دا دی چې هغه د خپلو دوستانو سره په ګاونډ کې وده کېده غواړي که ستا ورته اجازه دي خو امیر المؤمنین به ورته نه وایي بلکې داسې به ورته وایي چې عمر وایي عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه چې راغی عایشې بیبي ته یې ور وټکو عایشه بیبي راله وی مورې زما بابا وایي زه د خپلو دوستانو سره په ګاونډ کې څملاستل غواړم ستا اجازت شته عایشه بیبي په ژړا شوه وی دا ځای خو ما ځان نه منتخب کړی و ما وی یو خوا مې به پلاري او بل خوا مې به خاوني او په خوا کې به ورسره زم یمه دا خو ما ځان له د قبر دپاره منتخب کړی و خو زه د ځان د پاسه عمر ته فضیلت ورکومه زه دا فضیلت عمر ته ورکومه او خیر دی زه به د عامو مسلمانانو سره په مقبره کې دفن شمه زما اجازت دی عمر رضی الله تعالی عنه بار بار ورته ګوري چې عبدالله به څه خبر واپس راوړي ګوره امیر المؤمنین دی بادشاه دی بیا هم اجازت غواړي د قبر دپاره چې عبدالله واپس راغی په ور کې راننوتو پلار ته وایي بابا ستا د زړه ارمان پوره شو زموږ مور اجازت وکړو چې دفن یې کوي د نبي علیه السلام په ګاونډ کې عمر رضی الله تعالی عنه په ژړا شو خپل زوی ته وایي عبدالله د ایمان مې پس په دنیا کې دا یو ارمان و چې زه د نبي علیه السلام په خوا کې دفن شمه یو مې ایمان ارمان هغه راته الله نصیب کړی دی خو د ایمان نه چې وروسته زما یو ارمان هغه دا و چې زه د نبي علیه السلام په خوا کې دفن شوم الله هغه ارمان زما پوره کړو خو عبدالله بیا هم درته یو خبره کومه اوس لا زه ژوندی یم کیدای شي عایشې دا اجازت د زړه نه نه یې کړی خو زه ژوندی یم زما د مخ نه شرمېږي کیدای شي دا اجازت یې کړی دړه نه پرې خوشحاله نه خو چې کله زه مړ شم او زما جنازه وسئ نو بیا به ترې اجازت غواړئ عمر رضی الله تعالی عنه باندې د زنکدن خوله راماته شوه نو چې کله به د زنکدن سخته شروع شوه زوی ته وایي ما د کټ نه کوز کې ځمکه باندې مې سمله وه
ما ځمکې ته کوز کا. بچی ورته وایي بابا ولې دې په ځمکه باندې سملوم؟ وایي بچی چې ما درته وایي چې ما ځمکې ته کوز کړم ما په ځمکه سملوه که نه. زه دا غواړم چې زه د مدینې په خاورو کې خپل مخ راوړم خپل مخ په خاورو کې ریګړه کړم او نبي علیه الصلاة والسلام له داسې په وینو کې سور لاړ شم. زوی په ځمکه سملو. عمر رضی الله خپل مخ په خاورو کې کېښودو خپل مخ په خاورو کې کېښودو او په ژړا شو. علي رضی الله تعالی عنه راغلی وی عمر د مرګ نه ویریدي چې جاړي. عمر د مرګ نه ویریدي چې جاړي. عمر رضی الله تعالی عنه غلی د مرګ نه نه یریږم خو د مسلمانانو خلیفه پاتې شوم او جاړم په دې چې الله رانه د دې مسلمانانو تپوس کې زه به جواب ورکوم. هغه خلیفة المؤمنین چې د مسلمانانو بادشاہ دی په کپړو کې څو ټاکۍ به لګېدلې وي 14 ټاکۍ به په کپړو کې لګېدلې وي 14 ټاکۍ. هغه وایي زما سره دا غم دی چې الله رانه د دوی تپوس وکړي نو زه به جواب ورکوم. عمر چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلي د عرفات په میدان کې په لکاو صحابو په مخ کې وی کو زمانه وروسته بل پیغمبر راتلی نو به عمر و. زمانه وروسته بل پیغمبر راتلی به څوک و؟ عمر و. نبی علیه الصلاة والسلام ورته په ژوند باندې ځای ورکړو وی عمر ته جنتي او د قیامت په ورځ به موږ داسې پاسو چې یو ښی لاس مې به د ابوبکر کې وي ښی لاس به زما ابوبکر نیولی او چپ لاس به زما عمر نیولی په میدان محشر کې به موږ داسې ملګري پاسو. دا یې ورته په ژوند دا خبرې کړې وي خو بیا هم عمر جاړي وایي زه به الله له څه جواب ورکوم. بیا هم جاړي وایي زه به الله له څه جواب ورکوم. کله چې روح ورکو وفات شو صحابو جنازه راواغسته رالو د عایشې بیبي کوټې خواله باړې کټ کېښودو. عبدالله بن عمر را مخکې شو په ژړا شو وی مور بیبي عایشې زما پلار راغلی د اجازت غواړي د نبي علیه الصلاة والسلام په خوا کې د آرام ته ورته اجازت ورکوې او که نه ورکوې؟ دا د عمر څخه وصیت و که نه وی زما جنازه به هغه هغې نه دننه کوئ چې تر څو پورې ته عایشې بیبي اجازت نه یې کړی. نو عبدالله بن عمر عایشې بیبي ته فرمایي وی مور بیبي زما بابا بار تاسو ته جنازه پرته ده خو اجازت غواړي چې زه د نبي علیه السلام په خوا کې سندم ستا ورته اجازت شته؟ عایشه بیبي په ژړا شوه خپل څادر یې راواغسته د ځان نه یې تاو کړه سیټ ته لاړه وی زما ورته اجازت دی دفن یې کوي زما ورته اجازت دی. عمر رضی الله تعالی عنه دفن شو. دا نننۍ ورځ چې ده دا ډېره درناکه ورځ ده 1 محرم دا د عمر رضی الله تعالی عنه د شهادت ورځ ده. هغه په دې ورځ باندې شهید شوی و. موږ له د دغې خلکو تابعداري پکار ده او د الله په دربار کې به سوال کوو الله موږ هم داسې غونته حاکمان راکړه. الله موږ هم مسلمانان یو کمزوري به یو الله موږ هم داسې غونته حکمرانان راکړه چې په وخت د ځنکدن کې ورسره دا غم چې زه به الله له څه جواب ورکوم زما نه به د دې رعایت تفوس کېږي. موږ له داسې نیکمله غونته کې حکمرانان راکړه.